ستاسو د ملګرو او چې څومره عالمان دلته راغلي څومره مشران کشران هغوی یې ولړئ مننه فرخان صاحب ډېره مزه وکړه ډېر ښکلی محفل و ډېر انجوی مو وکړه او داسې محفلونه ډېر کم جوړېږي الله دې زموږ په ژوند کې بار بار جوړ کړي څنګه چې تاسو ته پته ده ژوند دی په ژوند داسې ته بار نه دی پکار خو زما د خیال مطابق چې پاکستان کې ورځې کمې دي نو تا د نوم تپوس وکړو زما خپل نوم چې کوم دی حلیم الله دی حلیم الله صافي په کمانډو مې خلک پېژني بیسیکلي د افغانستان یم افغانستان کې د کونړ سره تعلق ساتم کونړ خو موږ ته نږدې هم دی او پاکستان کې پیدا شوی یم دیر تیمرګره کې تیمر کې مې نمبر 1 تیمر کیم کې اوسېږو هلته خپله اکیډمي او هر څه او بالکل تیمرګره کې مې د مارشل آرټ اکیډمي ده او سمرباغ کې مې هم شاګردانو اکیډمي ده کامبټ کې هم شته مونډه کې هم شته باجوړ کې هم شته تلاش کې هم شته سمرباغ کې زه په میدان کې او برانچونه ضلع کې ډېر شي دي ماشاءالله ماشاءالله ډېر پوره شوي ما صرف د تیمرګرې دی پته نشته ستاسو علاقه باندې هم شته صبر کلي کې هم شته او معیارو کې مې ولک شته زموږ او واپسې کله ده انشاءالله بس ډېر خو داسې فکس نه دی یو خو دلته پاکستان کې کارونه ډېر زیات وو خپل ځکه یو سړی چېرته پیدا شي او بیا 50 کاله وشي زما نه بلکې زما د نیکونو روزګار دلته بیا پلار و بیا د هغې نه پس زه بیا زما کشران بیا پکې د ګیم دا قصه وه بیا زه په دې نورې رشتې وې نو هغه راټولېدل ډېر غټ ټایم غواړي خو هغه موږ له ډېر شارټ نوټس راکړی و د هغې په وجه باندې موږ کوشش وکړو اوس پکې یوه خبره ده اساس موږ ډسکس کړه چې زما دوه کشران وروڼه دي نو هغې له موږ دلته رشتې کړو نو اراده ده چې د نږدې ورځو کې هغې له ودونه وکړو د هغې نه بعد بیا تکل وکړو ښه ماشاءالله بس دلته چې تاسو کوم وخت تېر کړو نو هغه هم ډېر په نیکنامۍ سره تاسو تېر کړو بس دا ستاسو نظر ښکلی دی او تاسو ښکلي خلک یې درانه خلک یې الله مو رضا د سوشل میډیا په ذریعه هم پېژنو بیا پکې دغه رشته هم راغله دې په واسطه باندې بیا ملاقات هم وشولې او ډېر ښایسته وخت تاسو دلته تېر کړو خلکو د مینه هم درکړه تاسو مو ورکړه تاسو محنت و دې خلکو سره د ټولو پښتنو خاص کر بیا د دیر د خلکو ډېر زیات شکرګزار یم او ډېر مشکور یم او ډېر خوشحاله یم او ډېر مطمئن یم ته لکه ماته ځینې خلک وایي چې یاره تا له پلانکې ښار ښه و تا له ډنګرۍ ښار ښه و که ته کراچۍ کې وې یا ته اسلام آباد کې وې ما ورته ویل که زه دلته نه وې نو زه به کمانډو نه وې دا خو د ښار او د خلکو زه کمانډو کړی یم بس ستاسو دپاره دعاګویي چې الله پاک دې ستاسو دغه رشته دغه تعلق دغه شانتې خوشحاله او آباد او ښه ساتي بس الله دې تاسو هلته هم خوشحاله ساتي او هلته دې هم الله آباد ساته او مزید لارې دې الله ستاسو ټولې اساني بس دعاګانو کې مه هېروئ ځکه تاسو الله ته ډېر نږدې خلک یې ډېر معزز خلک یې او بس رابطې وساتو انشاءالله ضرور اوس خو سوشل میډیا دور دی سرجي ته پته ده ډېر اسانه شوې ده